الرحمن الرحیم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه نهه نوي نمبر حدیث شریف دی. 1699 نمبر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه. دا حدیث مبارک زمون سردار سیدنا حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت دی. هغوی د خپل پلار نه دا حدیث روایت کوي او پلار یې بیا د خپل پلار نه حدیث روایت کوي. درې پیړۍ داسې بختور خلک دي چې نیکه یې د نبي علیه السلام خبره اورېدلې ده، هغه زوی ته کړې ده، او زوی یې رالګېدلی دی، بیا هغه خپل زوی ته کړې ده. داسې د دین د خبرو شوق وکړه او د نبي علیه السلام د حدیثونو مبارکو سره محبت. مونږ او تاسو له هم پکار دي چې د پیغمبر علیه السلام خبره حدیث مبارک وورو، د دین کومه یو خبره وورو، هغه بال بچ ته وکړو انشاءالله. کوو به که نه که او دا زمونږ ډیپټي ده. ګورې ښه ډیپټیانو له بوس ځئ که نه، هغه رستو ده او دا ډیپټي څه ده. ولې مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو، هغوی نه بعد بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته او انسانان به راځي که نه به راځي. نو هغوی ته به دین څوک رسوي؟ زه به رسوم ورته. وایي ذمواري والا، ذمواري قبوله که، زه به رسوم ورته، زه به ورته دین رسوم انشاءالله. د ټولې دنیا نیت وکړم، ټولې دنیا ته به په یوازې ځان رسوم انشاءالله. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. چې شک پکې نشته پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی ده. ټول امتیان یې منع کړي دي، زه یې منع کړی یم، ته یې منع کړی، منع کېږو به که نه چې نبي علیه السلام هم منع کړي. د څه نه یې منع کړې ده؟ عن الشراء د اخیستلو نه، والبیع او د خرڅولو نه، فی المسجد په جومات کې. جومات کې د اخیستلو خرڅولو نه منع فرمایلی د نبی علیه السلام. جومات کې د خرید و فروخت په هکله مخکې هم خبره ذکر شوې وه. فقهاو صرف د معتکف دپاره په قدر د ضرورت په جومات کې د خرید و فروخت اجازت ورکړی دی چې اعتکاف ته ناست دی. خو هغې کې هم شرط دا دی چې هغه سامان نه سودا به جومات ته نه راوړي، صرف به هغه تړونه او قیمت په جومات کې معتکف طی کوي، مقرروي به. او معتکف نه علاوه عام نو د دې دپاره په جومات کې اخیستل، خرڅول، سودا خو هسې هم راوړل جایز نه دي، د هغې هغه تړون نه دی یا د هغې دپاره پیسې ورکول دا هم مکروه دی. نبی علیه السلام ترې نه منع کړې ده. نو تاسو اوس مونږ وویل که نه چې نبی علیه السلام هم څه نه منع کړي، هغې نه به منع کېږو. قرآن شریف کې مونږ او تاسو ته خدای پاک ویلي دي ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تاسو له چې کوم کار کومه خبره پیغمبر علیه السلام درکړي دا واخلئ، ونیسئ، عمل پرې وکړئ، او چې د کوم نه منع کړي په ځان رحم وکړئ د هغې نه منع شئ، منع کېږو به. وان تنشد فیه ضالة، او د دې نه نبي علیه السلام منع فرمایلی ده چې په جومات کې د ورک شوي شیز اعلان کېږي. په دې د تمام علماو اتفاق دی چې د ورک شوي شیز اعلان په جومات کې کول دا منع دي، مکروه دي. او درېیمه خبره او ینشد فیه شعر، یا په جومات کې غلط شعرونه ویلی کېږي. په جومات کې د غلطو شعرونو نه منع فرمایلی ده. غلطو شعرونو نه مراد څه دي؟ شارحین د حدیث حضرات محدثین فرمایي غلط شعرونو نه مراد د دروغو شعرونه دي. دروغ یو عام په نثر کې په خویا په روانه دروغ وي، یو هماغه دروغ بیا په شعر کې وي، یا لغو او فضول دروغ شعرونه. دغه شان په دې کې د لغو او فضول او دروغ خبرې دام په جومات کې منع دي. جومات د عبادت ځای دی او په دې ځای باندې به هر هغه قسم خبرې منع وي چې هغه عبادت کې یا خلل پیدا کوي یا د عبادت نه سړی اړوي. که داسې شعرونه وي چې د هغې کې د الله توحید بیان شوی، د الله یووالی، د الله لویي، عظمت، بړایي، مناجات، د دین او د حکمت خبرې ورکي، نو داسې قسمه شعرونه ویل جایز دي. د
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاک زمانه کې به حضرت حسان رضی الله عنه ته د نبی علیہ السلام په جمعات کې په مسجد نبوي کې منبر کې خودلی شو. حضرت حسان رضی الله عنه به په هغې ودرېدل، تشریف فرما به شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظمت به بیانولو، یعنی نعتونه به ویل او د کفارو حج کې به اشعار ویل او حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام به دغه شعرونو په تایید کې سبحان الله الحمدلله ورته ویل. تایید به حضرت جبرائیل علیہ السلام کولو. خسته شعر ویلی شي، ښکلې خبرې د الله د لویۍ، د الله د توحید، د بړایۍ، د نبی علیہ السلام د عظمت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تقدس په هکله چېرته شعر ویلی شي او سړی پرې پوهېږي. شرط دا دی چې څه کېږي، پوهېږي پرې، نو پوه شي پرې، نو زړه خوشحاله شي، بې اختیاره یې خولې نه څه وځي سبحان الله. نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام به حضرت حسان رضی الله عنه ته سبحان الله الحمدلله بارک الله دا به ورته ویل. جمعات آداب د الله پاک مونږ او تاسو ته رازده کړي. جنازې مونځ دی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غیرک، او نشته دی لایق د بندګۍ هیڅوک سوا ستانه ای الله. ولا اله، او نشته دی لایق د عبادت هیڅوک غیرک ستانه بغیر، ستانه سوا. دا لومبنی تکبیر چې په جنازه کې ویلی شي نو هغې نه بعد دا سبق ویلی کېږي. اول خو نیت وتړلو الله اکبر، امام هم وکړو مونږ هم وکړو ورسره الله اکبر، نو بیا دا ثنا ویلی کېږي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک وجل ثناؤک ولا اله غیرک. ځینې کسانو ته د دې جل ثناؤک د لاسه دا ټوله ثنا ګرانه پروځي، بیا نشي ویلی پکې وي خطا کېږم. نو مسله دا ده نه دی وایي ورکې خیر دا مانځه کې چې کوم زده کړی همدا دې وایي چې د دې یو ټکي د لاسه په ده باندې دا ټوله ثنا ګډوډېږي، هلته خو دومره ټایم ني، نو دا دې ورکې خیر دی تر هغې نه وایي چې تر څو پورې زده کړي ني. خو ځان خو پېش کړو که نه زده کړو، جومات کې قاري صاحب سره کښېني دا واړه نه دي، دا واړه دي هم زده کړي دي. خیر دی که شرمېږئ او استاد جي ته نشئ کېناستی، قاري صاحب ته نشئ کېناستی، زوی درلو کور ته د جومات نه ماسۍ درلو کښېنوه، ورته یې د نه اورم او په چل چلتې نه زده کړه، اورم د نه ورته کښېنه څنګه دې زده کړې، نو په چل چل به په دې طریقه زده شي. نو خیر دی که دغه ټکي درله پکې نه درځي، همدا د مانځه والا ثنا ووایو. د جنازې مونځ انتهایي آسان دی، ډېر آسان دی، دومره آسان دی که نه یو سړی د جنازې میدان ته ورسېدو جنازګاه او داسې نشته دی، نو زر دی د خاورو یو دیوال ته ودرېږي او یا د ځمکې ته کښېني او یو ځل د لاس په ځمکه او په خاوره ووایي، په مخ دې ومږي، بیا د دواړه لاسونه په ځمکه ووایي او دا ښی لاس تر څنګله پورې او ګس لاس تر څنګله پورې دا دې ومږي، بس دی پاک شو. که یو سړی غسل کې و اچانک جنازه پېښه شوې ده او دی غسل کې را روان دی، جنابت کې دی، دم زر زر تیمم کې دی پاک شو، جنازه کولی شي. وایي ما له نیت نه راځي، نو نیت آسان دی، بس نیت مې د امام په نیت الله اکبر، او زړه کې داسې هم دا نیت دی چې د دې مړي جنازه کوم د خدای رضا دپاره که نه، بس دا نیت دی که نه. ما له جبیا دا ثنا دا جل ثناؤک د وجې نه خطا کې خاموش ودرېږه، بس سم مه وایه، د امام د بل الله اکبر انتظار وکړه، هغه وایي الله اکبر ته هم ورسره وایه الله اکبر، بیا دله سبق نه درځي خاموش ودرېږه، درېیم الله اکبر یې ویلو ته م وایه، څلورم یې ویلو ته م وایه، هغه سلام واړولو ته م واړوه، جنازې مونځ دی. تېره ورځ قلندر بابا مقبره هغه جنازګاه کې جنازه وه، په منډه منډه م ځان ورسولو، خو بس هغه جنازه به یو منټ مخکې ولاړه وه، چې ورغلو جنازه وشوه، هغې راوته، ما ځوانان بهر ولاړ وو، استاد جنازه وشوه، ما تاسو له چغې وایي ستاسو خو نه شوه کچه شوه، مېل د هغې وشوه او زما وشوه، زه وله راخلاص وم، ستاسو خو نه شوه، نو هغه پکې لږ دغه ووایي والله ښه خراب کوي، ما خراب نه، تاسو ځان په خپله خرابوئ. دا اوس د دې مرده د دې مړي حق هم په ګریوان پورې پاتې شو، دا به مری پورې درته سبا انخلي چې زما جنازه وه، زه خدای ته کېښودلم ما زیړ لاسونه او وازه خوله الله ته ایښې وم او ټول سفارش ته ولاړو، تاسو مې سفارش ته نه را مخامخ کېږي، اوهو وایي د ده حق هم را پورې پاتې شو، هغه وایي ستا هم را پورې بلا حق دی، وایي د نورو خلکو حقونه هم نه وي، دا د ده پکې تیری پاتې و. نو آسان دی د جنازې مونځ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام.